मैं तो उम्मती हूँ ऐ शाहे उम्म, कर दे मेरे आका अब नजरे करम। یو مسلمان هم د خیبر پختونخوا په صوبایي اسمبلی کې موجود یي، ستا هغه دادام زمانه په اسمبلی کې داسې بل نشي پاس کولی. ته خو لاته یې د دغې بېدینۍ مخې ته زما محترم وروڼو موږ رکاوټ جوړ کړی دی. نن کو زمونږ په اسمبلی کې یو بل راځي وایي چې دا په کومو دیني مدرسو کې جنکۍ سبق وایي، نو هغې له به حکومت منظوري د رجسټریشن الو ورکوي تر څو وخته پورې چې د شیرګل حاجي صاحب په مدرسه کې د سبق ویونکي دغې زنانه تصویر او د موبایل نمبر تاڼې ته نه دی لیږل شوی او د تاڼې په مین ګیټ باندې بهر ځوړن شوی نه دی. تر هغې وخته پورې به په ټوله صوبه کې په یوه مدرسه کې زنانه چې کم دی نو دا به د قرآن سبق دا به نشي ویلی. رونو چې یو سړی دیندار او دی په خپله ماشومه باندې د دین سبق وی، نو دی د هغې تصویر او د هغې موبایل نمبر تاڼې له ورکولی شي؟ زه خو نشم کولی. مال الله تعالی په کور کې خپله ماشومه را کړې ده او زه دا نه برداشت کوم چې د هغې تصویر او د هغې پټو او د هغې د موبایل نمبر دی زما نه څوک وغواړي، نه زما دا پښتو برداشت کوي، نه دا غیرت برداشت کوي، نه مې دا دین برداشت کوي او نه مې دا حیا برداشت کوي. زه راولګېدم او ما د الله رب العالمین په توفیق سره د دې ټولې صوبې د دیني مدرسو کې سبق ویونکو زنانو د هغې دپاره د دقه شرط مخنیوی مې وکړو، په حکومت باندې مو هغه بل ور واپس کو. سوسایټیز رجسټریشن امینډمنټ بل په نوم باندې چې کوم قانون راغلی و، دا نوم یې درته ځکه وایم چې که څوک دا وایي چې دا مفتي صاحب تلی دی او د په غره کې لګیا دی ساده باده زمیندار وروڼه ورته مخې ته ناست دي، نو دا نوم یې ځکه وایم. د الله په فضل سره الحمدلله هغه پې ما واپس کو. وروڼو زمونږ ټولو کالجونو ته، یو ته نه د ټولې صوبې کالجونو ته اوس دا هدایات جاري شوي دي. اوس چې کومه زنانه تعلیم حاصلوي او 12 پاس کو، نو 14 کې چې دا داخله اخلي، نو چې کم د الکانو کالجونه دي هغې ته هدایات جاري کړي دي چې د الکانو په کالج کې به جنکول هم داخلې ورکوئ. زمونږ په جوړ کالج کې، زمونږ په ډګر کالج کې، زمونږ د چملې په کالج کې داخلې شروع شوې وې او ما انتظامیې ته هم وینا وکړله او ما د کالجونو پرنسپلانو ته هم وینا وکړله چې تر کوم وخته پورې فل غفور په بونیر کې امتیایي، نو زه د نارینهو په کالج کې خپلې تورسرې او خپلې خویندې میندې د چا د لاسه بېعزته کول نه غواړم او دوی به نه ځي دغې کالج ته، دوی به دا شمسر د زنانو کالج ته راشي. بیا یې وروڼو بل څه کار وکړو، دا شمسر د زنانو په کالج کې نارینه استادان یې واغستل. نو ما ورته وویل چې یاره دا په اشمسر کې چې کومې ماشومانې سبق وایي دا خو نه د بلوچستان دی او نه د پنجاب دی او نه د سند دی او نه د کراچۍ دی، دا خو د دوی بونیر دی او پلار یې چې رالیږي دې دپاره یې رالیږي چې سبق به ووایي، تعلیم به حاصل کي او یو تعلیم یافته زنانه به ترنه جوړه شي، ډاکټره به شي، سبا به د خلکو خدمت کولی شي، د زنانو علاج به کولی شي. خپلې زنانه مونږ نارینهو ته ښایو نو زنانو ته به علاج دپاره بوځو. دا خو د بونیر د غیرتمندو پښتنو حیادارو خلقو لونه دي، دوی دلته د دې دپاره نه رالیږي چې پردي نارینه به ورته مخامخ ولاړي او هغې به ورته چې کم دی نو په بورډ باندې لیکل کوي، د دوی سطر دا به نه ماتېږي. هغه خو مې د دې ځای نه توته نه کړله، خو ما ورته ووي چې تر کومې پورې زه ژوندی یم او زه د دې حلقې MP یم، نو د دې زنانو په کالج کې به رانه د نارینو مخ څوک نه ویني. مخه وروڼو ښه مې وکړل که بد مې وکړل، تاسو راته ووایه. زما محترمو
نن افضل مولوی